اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم د مشکات شریف په ابتدا کې و مقدمه ذکر کو. دا مقدمه به په څلورو مباحثو مشتمل وي. اول بحث کې به معنا لغوي او اصطلاحي د حدیث شریف او فرق په مابین د علم روایت الحدیث او علم درایت الحدیث کی تعریف او موضوع غرض د علم حدیث دا به بیان شي. دویم بحث فرق په مابین د حدیث اثر سنت او خبر کی. دریم بحث بعض اصطلاحات چې په علم حدیث کې ډیر ضروری دی او پکاري. څلورم بحث احوال د مؤلف د کتاب صاحب د مصابیح او صاحب د مشکات او احوال د مؤلف چې مصابیح او مشکات سبب د طالب عدد د احادیثو عدد د ابوابو عدد د کتبو. دا کتاب تاسو ته یو ښکاریږي خو در حقیقت دو دي، یو ته مصابیح وای او یو ته مشکات المصابیح وای او دواړه بیلو بیلو عالمانو لیکلي دي. اول بحث د حدیث لغوي او اصطلاحي معنا او د علم روایت الحدیث او علم درایت الحدیث فرق تعریف موضوع غرض د علم حدیث. حدیث د فعیل په وزن یا د صفت مشبہ صیغه ده او یا اسم مصدر ده. دا یا ماخوذه ده د حداثت نه. حداثت ضد د قدم ده. قرآن قدیم ده، حدیث حادث دی، نو ځکه ورته حدیث وایي. نو حدیث کې به فعیل په معنا د فاعل سره شي، حدیث به په معنا د حادث سره شي. دا د علامه ابن حجر رحمه الله قول دی. دویم قول د امام سیوطي دی رحمه الله. هغه وایي حدیث مشتق دی د حدوث نه. حدوث څه ته وایي؟ وقوع شیئا فشیئا، لگ لگ واقع کېدل. حدیث ته حدیث ولی وای؟ لانه یقع شیئا فشیئا، ځکه دا د مشکات نبوت نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خلی نه لگ لگ صادر شوي دي. دا د امام سیوطي رحمه الله قول دی. دریم قول د شیخ الاسلام علامه شبیر احمد عثمانی رحمه الله دی. فتح الملحم شرح د مسلم کې کړي. هغه وایي دا حدیث لفظ د الله تعالی د دې قول نه مقتبس دی چې واما بنعمت ربک فحدث. ځکه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خدای درې انعامات ذکر کوي. یو انعام د ایوا، دویم انعام د هدایت، دریم انعام د اغنا. الم یجدک یتیما فآوا، ایوا زی ورکولو ته وای. یتیم وی فآوا، خدای تا ته د اوسېدو ځای درک. دا انعام شو. دویم انعام ووجدک ضالا فهدا، خدای ته پیدا کړي ضالا محب د هدایت، هدایت سره د محبت تو فهدا، خدای درته هدایت وکړو. تاسې په دې پوه شئ. دریم انعام د اغنا دی. ووجدک عائلا، خدای ته فقیر پیدا کړي فاغنا، تی غنی کړي په اغلمه د ذمہ داری د لوف نشر غیر مرتب په ترتیب سره ذکر. صحیح شو. الته اول شیو
ایوا وا تا ته خدای ایوا درکړه زه درکنو فاما الیتیم فلا تقهر بې ځایه او بې سوکه یتیم باندې غوسه مه کوه دریم داو چې غریب وي خدای مالداره کړي نو دلته دویم شی د دریم په مقابله کې ذکر کړه و اما السائل فلا تنهر غریب سوالګری راټه مه ځکه تم غریب وي که نه دویم شی هدایت دی په انعاماتو کې نو دلته دریم شی پې مرتب شو و اما بنعمت ربک فحدث ته محب د هدایت سره وي خدای درته هدایت وکړو نبوت خدای درکړه نو اما بنعمت ربک فحدث د خدای په نعمت باندې چې انوار د نبوت دي احکام د نبوت دي فحدث بیان وکړه نو بیان د نبی نه تعبیر په حدث سره وشو امر بالتحديث نبی علیہ السلام ته وشو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی خبرو ته چې حدیث ویل کیږي د هغې ماخذ دغه ځای دی تاسو په دې خبره باندې پوه شئ دا خو لغوي معنا د حدیث و د حدیث اصطلاحي تعریف څه دی موضوع څه ده غرض څه دی دلته دوه علمونه دي د حدیثو یو ته علم روایت الحدیث وی بل ته علم درایت الحدیث وی د علم درایت الحدیث ته مصطلح الحدیث هم وی مصطلح الحدیث تاسو پوهیږئ لکه شرح نخبه په مصطلح الحدیث کې ده د حدیث و اصطلاحات قواعد و ضوابط پکې بیانېږي او روایت الحدیث دا معنی چې حدیث پکې ډایرکټ ذکر کیږي لکه مشکات شو صحاح سته د حدیثو کتابونه شو نو دوه قسمه د حدیثو دوه قسمه علم دی علم روایت الحدیث علم درایت الحدیث ته مصطلح الحدیث هم وایي د هر یو تعریف موضوع غرض جدا جدا دي ښه د علم منګه د مشکات شریف په علم روایت الحدیث کې دی تعریف څه دی د علم روایت الحدیث تعریف علم يعرف به اقوال رسول الله صلی الله علیه وسلم وافعاله وتقریراته واحواله یو علم دی چې پیژندل کیږي په دې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناګانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم افعال د رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریرات د رسول الله صلی الله علیه وسلم احوال اقوال جمع د قول ده کلام ملفوظ ته وایي افعال جمع د فعل ده کار ته وایي تقریرات جمع د تقریر ده سکوت ته نبی ته وایي په یو فعل باندې احوال جمع د حال ده هغې طبعي عوارضو ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عارض شوي دي د دې ټولو نه پکې بحث کی دې ته علم روایت الحدیث وایي موضوع د علم روایت الحدیث ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم من حيث انه رسول الله صلی الله علیه وسلم لا من حيث انه انسان ولا من حيث انه عربي ولا من حيث انه مکی موضوع ذات د رسول الله دی د دې حیثیت نه چې رسول الله دی د دې حیثیت نه چې انسان دی یا عربي دی یا مکی دی د دې حیثیت نه چې دا انسان دی د دې نه خو بحث طب کوي ډاکټران د حدیث و موضوع ذات د رسول الله د خو د دې حیثیت نه چې دا رسول الله دی غرض یې څه شی دی الفوز والفلاح بسعادت الدارین کامیابی د دواړو جهانو په سعادت حاصلولو باندې دا د علم روایت الحدیث تعریف او موضوع غرض شو د علم درایت الحدیث یا د مصطلح الحدیث تعریف او موضوع غرض څه ده د مصطلح الحدیث تعریف علم بقوانین يعرف بها احوال السند والمتن من حيث الصحة والضعف والغرابة والنكارة دا یو علم دی د یو څو قواعدو
چې پیژندل کیږي په دې باندې د سند حالات، د متن حالات، د حیثیت د صحت او د ضعف نه، د حیثیت د غرابت او د نکارت نه. موضوع صدا د علم درایت الحدیث موضوع المتن والسند، د متن او د سند نه پکې بحث کوي. متن او سند در تخیم چې متن څه ته وایي او سند څه ته وایي، وروسته را روان دي. ده غرض یې څه دی د علم درایت الحدیث؟ معرفت الصحیح من الاحادیث والضعیف، پیژندل د صحیح احادیثو د ضعیف احادیثو، لیعمل بالصحیح ویجتنب عن الضعیف، دې دپاره چې په صحیح حدیثو عمل وشي او د ضعیفو حدیثو نه سړی ځان بچ کړي. حافظ سیوطي رحمه الله کتاب لیکلی الفیه. الفیه د الفن نه د زرو ته وایي، زر شعرونه. پخوا به په علمونو کې زر الفیې خلکو لیکلی، نحوي کې الفیه ابن مالک لیکلی ده. تاسو پې پوه شئ. زمونږ د مشایخو شیخ محمد امین شنقیطي رحمه الله د علم منطق الفیه لیکلی ده، علم منطق الفیه. علامه سیوطي د حدیثو الفیه لیکلی، زر شعرونه دي پکې، د حدیثو قواعد دي پکې. په هغې کې وایي د علم روایت الحدیث، د علم درایت الحدیث، یعنی د مصطلح الحدیث تعریف او موضوع غرض په دې دوو شعرونو کې را جمع کړي. هوایي علم الحدیث ذو قوانین یحد، علم حدیث د یو څو قوانینو والا دی چې د هغې تعریف کیږي. یدرا بها احوال متن و سند، د متن او د سند حالات په دې کې معلومیږي. فذلک الموضوع والمقصود ان يعرف المقبول والمردود. فذلک کی اشاره متن او سند ته ده. دغه چې مخکې شعر کې ذکر شو، دغه متن او سند موضوع ده. مقصود غرض یې څه دی؟ غرض یې دا د ان يعرف المقبول والمردود، چې مقبول احادیث او مردود احادیثو پیژندلی شي. دې دپاره چې په مقبولو عمل وشي او د مردودو نه ځان بچ شي. تاسو په دې پوه شئ. دیم بحث د حدیث او د اثر، د سنت او د خبر، د دې په منځ کې فرق. حدیث خو مې تاسو ته وویلې چې لغت کې څه ته وایي او اصطلاح کې څه ته وایي. حدیث قرآن کریم کې دا د حدیث لفظ مفرد هم راغلی دی، جمع هم راغلی ده. احادیث جمع 15 کرته قرآن کې استعمال شوی ده احادیث لفظ، او مفرد 30 کرته قرآن کریم کې راغلی حدیث. صحیح شو. سنت جمع د مفرد دی، جمع سنن هم راځي، سنن هم راځي. سنت طریقې ته وایي مطلقاً، که محمودی او که مضمومی. خو فرق د محمودی او د مضمومی په جمع سره دی. که د سنت جمع سنن راله نو طریقې محمودی ته وایي، او که سنن راله نو طریقې مضمومی ته وایي. سنت شریعت ته هم وایي، سنت طریقې ته هم وایي، سنت تبعیت ته هم وایي، سنت سیرت ته هم وایي. سنت او حدیث کې فرق شته که نه؟ بعضې وایي سنت مرادف دی د حدیث سره په اصطلاح د محدثینو کې، دواړو په منځ کې ترادف دی. دویم قول دا دی چې سنت ما دل علیه دلیل شرعی ته وایي، چې څه شرعي دلیل پی، سواء کان من الکتاب او عن النبی صلی الله علیه وسلم او اجتهد فیه الصحابه. د کتاب الله نه دغه دلیلی شرعي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او که صحابه په کې اجتهاد کړی، دې ته سنت وایي. دریم قول دا دی چې د سنت اطلاق د فقهاو په نسبت په مرتبه وستانی کیږي، په مابین د اقسام خمسه او تکلیفیو کې. یو طرف ته فرض او واجب دی برا،
او لاندې ته سنت او دغه دی مباح او مستحب دي او په دې منځ کې سنت دي 5 سيزونه شو کړه برته چې دي فرض او واجب لاندې مستحب او مباح او منځ کې سنت شو دا یو مرتبه واستانی ده په مابین د امور خمسه او تکلیفیو کې چې بنده پاغه مکلف دی حضرت مولانا محمد ادریس کاندهلوی رحمه الله زمونږ د مشایخ او شیخ هغه فرمایي چې اطلاق د حدیث په اقوالو خاصتا اکثر دی او استعمال د سنت په افعالو کې اشهر دی او یا په دواړو کې پوښي مطلب باندې د حدیث اطلاق په اقوالو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې اکثر دی په افعالو کې استعمالي کې په اقوالو کې اکثر دی او استعمال د سنت په افعالو کې اشهر دی او یا په دواړو کې پوښي په مسله باندې نو گویا کې د سنت اطلاق په اقوالو هم کیږي په افعالو هم کیږي او د حدیث اطلاق صرف په اقوالو کیږي شهرت ادا ده په افعالو کم ده نمنګ اهل سنت یو سيو دا سنت کده نبی فعلی کده نبی قولی کده نبی تقریری او کده نبی نور احوالی ته په دې ټولو کې د نبی اتباع کوو دې ته اهل سنت وایي او اهل حدیث سمانا چې صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اقوال رانیولي نو زمنګ نوم عام شو کدا هغه نوم عام زمنګ نوم عام تاسو په دې پوه شئ زمنګ په نوم کې عموم ډېر راغی کنه مونږ په ډېرو حدیثو عمل کوو کنه تعلق د قول سره کې تعلق د فعل سره کې تعلق د حال سره کې تعلق د تقریر سره صحیح شو دایره زمنګ وسیع شو کړه دیم نمبر خبر او اثر د خبر او د اثر اطلاق کیږي په اخبارو د نبی علیہ السلام په اخبارو د صحابه په اخبارو د تابعین او غیرهم او د نور خلقو د محققین رائے ده د خبر او د اثر اطلاق په اخبارو د نبی علیہ السلام هم کیږي د صحابه هم کیږي د تابعین هم کیږي او د نور هم کیږي بعضی وینا اثر خاص دی د اقوالو د صحابه پورې او خبر قول د صحابي ته او عمل د صحابي ته او حال د صحابي ته هم وایي او د بادشاهانو حالات ته هم خبر وایي اخبار ملوکی غسان اخبار ملوک الیمن الته اخبار لفظ راځي کړه ټول ته ویل کی دریم بحث باز اصطلاحات چې متعلق دي د علم حدیث سره هغه ضروری دي د کتابونو کې ډېر زی راځي یو څلور قسمه اصطلاحات به ذکر کو اول هغه اصطلاحات چې متعلق دي د حدیث پورې ما يتعلق بالحديث دویم هغه اصطلاحات چې متعلق دي د رجال د حدیث پورې راویانو پورې ایت رجال الحديث وي دریم هغه اصطلاحات چې متعلق دي د کتب د حدیث پورې بعضو ته سنن وای بعضو ته جوامع وای بعضو ته صحاح وای بعضو ته مسانید وای بعضو ته معاجم وای دا نمونه تاسو اوریدلی دي کنه دا اصطلاحات چې متعلق دي د کتب او د احادیث پورې څلورم هغه اصطلاحات چې هغه متعلق دي د وجوه د تحمل الحدیث پورې تحمل الحدیث دی ته وای شاګرد د استاد نه د حدیث باری نقل کوي د ته تحمل وای د استاد د سینې نه نقل کوي خپل سینې ته د ته تحمل حدیث وای دا چې بعض اصطلاحات په دې ذکر شي اول هغه اصطلاحات چې متعلق دي د حدیث پورې د اصطلاحات کې به تاسو تراشي حدیث کې د سند څه ته وایي دا اصطلاحات زده کوئ سند لغت کې متکا ته وایي بالغ ته سند وایي په اصطلاح کې څه ته وایي اصطلاحي معنا یې څه ده تعریف یې څه دی د سند
حکایت رجال الحدیث د حدیث د راویانو ذکر دی ته سند وای پوه نشته عن فلان عن فلان عن فلان دا سند شو متن څه ته وای متن ملا ته وای ملا اصطلاحي معنی یې څه ده تعریف یې څه دی هغه دی چې سند کم کلام ته ورسي هغې ته متن وای سند چې کم کلام ته ورسي هغې ته متن وای عن فلان عن فلان عن فلان عن ابي هريره د عن ابي هريره نه وروسته چې څه دي دې ته متن وای د حدیث الفاظ اوس هم پوه شئ تاسو پوهیږئ چې د ملا ډډه په کوم ځای په بالغ باندې بالغ مضبوطی نو ملا مضبوطه لګېدلې او چې بالغ شاته متکا کمزوري نو ملا کمزوري لګېدلې که دقه شان د متن حدیث اعتماد دا په سند حدیث دی که سند حدیث مضبوط تو نو حدیث به مضبوطی او که سند حدیث مضبوط نو نو حدیث به مضبوط نه تاسو په دې پوه شئ ضعف قوت صحت او عدم صحت د حدیث دا متعلق دي د څه سره سند سره سند حدیث سره تاسو په دې خبرو پوه شئ دا تبع حدیث موضوعي کې آخري کې یو بحث کوم درته چې موضوعي حدیث دروغ نه خلکو جوړ کړي دي آی کې سند نه اقسام د حدیثو اول تقسیم د حدیثو به اعتبار الرجال کو د راویانو په اعتبار سره حدیث به اعتبار الرجال دو قسمه دي یا ته متواتر وای احادیث متواتر بل ته احادیث احاد وای احاد دا دو قسمه دي دا د اصول فقه والا تقسیم نه دی چې متواتر دی او مشهور دی او خبر واحد دی دا محدثینو اصطلاحات دي خان دا زده کوي نو حدیث په څو قسمه دی به اعتبار رجال متواتر متواتر شاته وي ما رواه عدد كثير يستحيل العقل تواطؤهم على الكذب ويكون منتهى امرهم امرا حسيا دومره خلکو روایت کړي چې عقل د هغوی اتفاق په دروغ محال ګڼي او منتها د امر حسی حس د سیوی لکه په سترګو چې لیدل شوي وي دې ته څه وایي دې ته متواتر دویم نمبر آحاد آحاد ما لیس کذالک دغه شان نه یو راوی روایت کړي متواتر مفید د علم یقینی دی او آحاد مفید د علم ظنی دی په دې پوهیږئ متواتر څلور قسمه دی شان ورشا کشمیری رحمه الله فیض الباری کې دا تقسیم کړي اول متواتر بالاسناد لکه حدیث د مسح الخفین موضوع باندې مسح اتیاو صحابه او روایت کړي دا متواتر او دا غین وروسته بشمیره تابعینو بیا بشمیره تبع تابعینو پسې شه تر دې وخته پورې بشمیره خلکو روایت کړي دې ته متواتر بالاسناد وایي یا لکه حدیث د نزول د عیسی علیه السلام دو اتیا صحابه دا حدیث روایت کړي 150 سندونو سره یا لکه دا حدیث چې من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار دوش پیتو صحابه روایت کړي په مختلفو سندونو سره دې ته متواتر بالاسناد وایي بالاسناد سند سره متواتر دیم نمبر متواتر بالطبقه ده سند په لحاظ سره متواتر نه ده خو یوې طبقې د بلې طبقې نه بلې د بلې نه بلې د بلې نه
په داسې کثرت سره روایت کړی دی چې توافق به کذب محال. متواتر بالطبقه څه ته وایي؟ ما یرویه طبقه عن طبقه فی کل عصر. لکه تواتر د قرآن شو. قرآن متواتر دی که نه دی متواتر؟ دا متواتر بالاسناد نه دی، دا زده کوي. ګورئ دا متواتر بالطبقه دی، دې ته متواتر بالطبقه وایي. دریم نمبر متواتر بالتعامل دی. سند لحاظ سره متواتر نه دی چې سند ډیرو خلکو نه منقولي په سند په اعتبار سره، بلکې عمل پې د ډیرو خلکو وي. په هره زمانه کې دومره خلکو عملي پې چې د هغوی اجتماع په دروغو محالي. لکه اذان شو، اذان متواتر دی، تواتر سره موږ له را رسېدلی، خو دا تواتر بالتعامل دی. اقامت شو مانځله، دا متواتر بالتعامل دی. صلات جنازه شو، د جمعې مونځ شو، دا متواتر بالتعامل دی. درې طلاق قدرې دي، دا متواتر بالتعامل دی. تراویح 100 رکعات دي، دا هره طبقه کې دومره خلکو کړي دي که نه چې هغې توافق علی الکذب محال دی که. د جنازې تکبیرونه 4 دي، دا دې ته څه وایي؟ دې ته تواتر بالتعامل وایي. 4م نمبر تواتر بالقدر المشترک. یوه واقعه خو خبر واحد سره را نقل شوی، خو چې را جمع کې نو متواتر ته جوړیږي. لکه شجاعت د علي رضی الله تعالی عنہ، متواتر حدیثو کې خو نه ده راغلی چې متواتر راغلی. یو صحابي یو واقعه بیان کړې ده، بل بیان کړې، بل بیان کړې، بل بیان کړې، خو را ټولې را مجموعه کې څه ته جوړیږي؟ متواتر ته جوړیږي. دې ته تواتر بالقدر المشترک وایي. په دې خبره تاسې پوه شئ؟ ښه، د متواتر نه سړی انکار وکړي هغه څنګه کېږي؟ حکم د دې متواتر دا زده کوي. تواتر په څو قسمه شو؟ متواتر بالاسناد، متواتر بالطبقه، متواتر بالتعامل، متواتر بالقدر المشترک. بس پې پوه شئ؟ دا درې اولنو نه منکر کافر دی. 4م متواتر بالقدر المشترک څنګه دی؟ کچرتا دغه حکم چې په متواتر بالقدر المشترک سره ثابت شوي بدیهي وي نو د دې منکرم کافر دی، او که نظري وي نو بیا کافر نه دی. د استاد صاحب نه مې اورېدلي دي، هغه به دا فرمایل چې د مولانا محمد ادریس کان دهلوي رحمه الله نه مې دا خبر اورېدلې ده چې د متواتر بالقدر المشترک حکم بدیهي وي نو د هغې نه انکار کفر دی، او که نظري وي نو انکار تی کفر نه دی. دا مسله مولانا محمد یوسف بنوري رحمه الله معرف السنن کې ښه واضحه کړې ده. او حضرت شاه انور شاه کشمیری رحمه الله کتاب د اکفار الملحدین هغه کې د دې پوره وضاحت کړی دی. دا حدیث متواتر چې دا 4 قسمه دي ته تربیع وایي. دا تربیع دا 4 حصو ته چې تقسیم کو متواتر، دا تقسیم شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمه الله فرمای فتح الملهم کې. و زما په خیال اول دا تربیع او تقسیم شانور شاه کشمیری کړي فیض الباری کې، و خاتمة المحدثینو. یو متواتر د فقهاو دی، یو متواتر د محدثینو دی. دې کې به په تاسو ګډوډیشن راشي. یو حدیث ته به فقهاو متواتر ویلی، محدثین به ورته خبرې واحد وایي. سړي بیا په فقهاو باندې شک راشي چې ولا دوی په حدیثو نه پوهېدل. خو متواتر د فقهاو بیل دی، متواتر د محدثینو بیل دی. دې باندې ځان پوهه کوي. لا وصیت لوارثین، حدیث کې راغلی لا وصیت لوارثین. دا حدیث ته فقها متواتر وایي.
او سند په لحاظ سره متواتر نه دی نو فقها متواتر بالتعامل ته متواتر وایي ځکه لا وصیت لوارثین تعامل سره د قشان را روان دی چې وارث ته وصیت نشته او د سند په لحاظ سره خو متواتر نه دی کړه محدثین د عدد د رواتو خیال ساتي چې روات څومره دي ډیر دي او فقها معنی او عمل ته ګوري چې څومره خلکو په عمل کړي ډیرو خلکو په کړي متواتر او ډیرو په نه دی کړي نو غیر متواتر تاسو ما په دې خبرو باندې پوه شئ کنه دا یاد کړئ متواتر مفید د یقین دی او علم حاصل بالمتواتر دسې دی لکه علم چې حاصل بالرؤیتی علم بالرؤیتی دا دلیل قرآن کریم کې نبی علیہ السلام ته الله خطاب کوي الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل آیا ته نه ګوري ستا رب د اصحاب الفیل سره څه چلو سی ورته وکړه نو د اصحاب الفیل واقعه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو ولیدلی دا غینه روسته نبی علیہ السلام پیدا شوی نو دلته د رؤیت لفظ څنګه استعمال ک الم ترى خود اصحاب الفیل دا واقعه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تواتر سره را رسیدلې و تواتر سره را رسیدلې و او علم حاصل بالمتواتر خود سیله ک علم حاصل بالرؤیت نو څه کته تعبیر په علم ترى سره تیر قومونو واقعات چې قرآن کریم کې بیانېږي اکثره تی په رؤیت سره تعبیر کیږي کنه هغه دغه وجه ده تاسو په دې خبرو پوه شئ دا د متواتر باره کې خبره وه دویم احاد دي ما درته ویلې چې احادیث په اعتبار د رجالو سره دوه قسمه دي متواتر زه خو درنه دی ورک شوی حدیث به اعتبار رجال په څو قسم دي متواتر دا دومره تفصیل مې ته متواتر کې وک اخبار احاد درې قسم دي مشهور عزیز غریب اصولیین مشهور قسیم د احاد او ګرځي او د متواتر صحیح شو او محدثین مشهور قسم د واحد ګرځي د خبره واحد قسم نه ګرځي پوهیږئ مشهور چاته وای ما له طرق محصوره اکثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر طرق محصوره شتا د دوو نه زیات دي او حد التواتر ته نه دی رسیدلی د تواتر چې څومره حد د هغې نه کم دي راویان ډیر دي خو د هغې نه کم دي دې ته مشهور وایي لکه مثال دا حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده دا مشهور دی روات حد تواتر ته نه دی رسیدلی خو د یو نه زیات دي د دوو نه زیات دي دویم نمبر د خبر واحد قسم عزیز دی عزیز چاته وایي ما یرویه اثنان عن اثنین فی کل طبقه دو کسای روایت کوي د دوو نه پاره طبقه کې دوو نه زیاتېږي نه د دې مثال لکه حدیث شریف کې راغلی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده والناس اجمعین دا عزیز دی پې پوه شئ دریم نمبر غریب دی دریم قسم غریب دی غریب دی ته نه وایي چې پیسې ورسره نشته غریب دی ته وایي ما ينفردو بروایتی شخص واحد چې دې په روایت باندې یو شخص منفرد یو سړی روایت کړي بس کدا غرابت په طبقه د صحابه کرامو کې راغلی وي دې ته غریب مطلق او فرد مطلق وایي یو صحابي روایت کړي او کورسو راویانو کې راغلی دې ته غریب نسبی او فرد نسبی وایي په سین سره په پوه شوئ د فرد مطلق مثال چې یو صحابي نه روایت شوی لکه حدیث انما الاعمال بالنیات فرد مطلق تاسو په دې پوه شئ غریبي مطلق احاد خو درې قسمه دي احادو کې یو بل تقسیم کو اخبار احاد دو قسمه دي مقبول او مردود
مقبول هغه چې عمل د پاره قابل دي، مردود هغه چې عمل د پاره قابل نه دي. مقبول هغه احادیث دي، هغه خبر واحد مقبول دی چې هغې کې اته شرطونه وي. څو؟ اته شرطونه. څلور شرطونه به په خبر کې او څلور شرطونه به په مخبر کې راوي کې. څلور شرطونه به په خبر کې صحیح. اول داره وروده غیر مخالف لکتاب الله، دا خبر واحد به د کتاب الله مخالف نه. یو شرط. دویم شرط وروده غیر مخالف للسنة المشهوره، د سنت مشهوره مخالف پنی. دریم په داسې حادثه کې به راغلی چې په هغې کې به عامه بلوا نه وي. که داسې حادثه کې راغلی چې هغې کې عامه بلوای او بیا ده ویلي نو دا مقبول نه دی. بل چا ولې نه ویل، دا خو عامه بلوا وکړه. څلورم شرط داسې واقعه کې به راغلی چې د صحابو اختلاف به په هغې کې نه وي. که داسې واقعه کې راغلی چې صحابو اختلاف پکې و صرف ده بیان کړی نو هغه مقبول نه دی. بل ولې نه بیانوه، دا خو اختلاف وکړه. اختلافي مسلو کې خو هر سړی خپله رایه ښکاره کوي. څلور شرطونه په خبر کې وپېژندل. اول شرط کتاب الله مخالف بنئ. دویم د سنت مشهوره مخالف بنئ. عموم بلوا واقع کې بنئ راغلی. څلورم دا د صحابو د اختلاف په ځای کې بنئ راغلی. څلور شرطونه دا په مخبر کې دي. اول شرط اسلام دی په راوي کې. دویم شرط عدالت دی. دریم شرط عقل کامل دی. څلورم شرط ضبط دی. ضبط حافظه به صحیح. بیا دا مقبول خبر واحد مقبول څلور قسمه دی. صحیح لذاته، صحیح لغیره، حسن لذاته، حسن لغیره. صحیح لذاته چاته وي؟ ما رواه العدل الضابط عن مثله متصل السند غیر معلل ولا شاذ. عادل به روایت کړی، ضبط والا د خپل مثل نه. متصل السند بی، غیر معلل بی، شاذ بنی. نو صحیح لذاتی کې 15 شرایط شو. 2 وجودی دی او 3 وجودی دی او 2 عدمی دی. اول وجودی دا چې راوي به عادلی. دویم کامل الضبط بی. دریم دا منقطع بنی. څلورم دا چې معلل بنی. پنځم دا شاذ بنی. شاذ دا چې د ثقه نه به پکې مخالفت نه شوی. که صفت د ضبط پکې کمزور و نو دا حسن لذاته شو. که صفت د ضبط پکې کمزور و دا حسن لذاته شو. صحیح لغیره چاته وای؟ د حسن لذاته چې تایید وشي په کثرت د طرق دې ته صحیح لغیره وای. حسن لغیره چې د ضعیف حدیث تایید وشي په کثرت د طرق سره دې ته حسن لغیره وای. پوه نشته؟ ضعیف حدیث دی په تایید وشي په مختلفو طرق سره په غنو سندونو سره راغی نو دې ته څه وای؟ حسن لغیره. بیا قابل د عملی. په دې خبرو باندې پوه شئ؟ دا څلور اقسام د مقبول دي. د دین علاوه اخبار احاد مردود دي. ځکه ضعیف مفید د ژوند دی، عمل پې نه کېږي، دلیل پې نه نیول کېږي. البته ضعیف باندې به عمل کې خو چې 3 شرطونه یې پکې. اول شرط د متصل چاته وي؟ متصل سنده مرفوعا او موقوفا الى النبي صلی الله علیه وسلم. چې سند نبی علیہ السلام ته متصل شوی رسیدلی، موقوفا یا مرفوعا دې ته متصل وای. دریم مرفوع دی. مرفوع کم حدیث ته وای؟ ما اضیف الی النبي صلی الله علیه وسلم، چې نبی علیہ السلام ته اضافت شوی. قال النبي صلی الله علیه وسلم، فعل النبي
دا پیل نقل شوی مارویان تابعین قوله و فعله پیدام کړو شپږم نمبر معنعن کم حدیث ته وایي ما یقال فی سنده فلان عن فلان یا روایت د تلمیذ وي د شیخ نه په داسې لفظ سره چې دلالت په سما نه کوي صراحتاً قال فلان عن